معشومان دی د کپڑے والا بالی جوړ کړي یو معشوم بصیر اوالی ډاب هغه پیولی ا معشوم داسې منډه کی حسین احمد مدنی رحمه الله ازمو دیوبندین زه خو چې د دیوبند نوم مالا خندا راشي من دیوبندین ما یو مولا د علم الته څنګه مولوی صاحب تاسو کوم ځای فراغ شو مشهور مدرسې راته خدل مال خج ماشاءالله ماشاءالله ناغه په خو باندې پیزار طواف کولو پیزار په خو باندې نظم رات ما ته وسرازي مودم المولوی صاحب ویا الله صدا اسمتا خپل ماربل لګیدلې لس منټ بعد ور باندې صفای والا راضي هغه ور باندې اچي صفا ستر کیا شیشه ته جوړي دا پیزار سره طواف کې خکار نه زما هو طبيعت نه مني ما ته دا هو حدیث مبارک ده کنه ته پته نشته مال څنګه وی نبی علیہ السلام فرمای چې تاسو د يهود مخالفت کوئ هغه عبادت ته پیزار او باسي تاسو مو باسي مال مولوی سے وی آو مره ته پوز در نکوما درو خو بنوي راته ځکه طواف کې لګي دا خبر مکروه دي خو د ځان د اسلام لپاره در نکوم بل مولانا صاحب چې جمعه ته میراب ترازی سبو سره راغله ویل نجی ما ول دا عوام خو به داسې ته جاهل خلق دی بیل انجي جوړي مالک لعنت په داسې تقوا شي د انسان چې هغه د انسان نه یریږي او د انسان د مالک حقیقي نه یریږي هغه مالک حقیقي موسی ته وایي فخلعنا عليك بیزار دی اباس ما سر راز نیاز اگر دا خو تفسیر لکلی چې دا سرمن د بل شي زوزاغنم نالم بهرحال ما ویل عجیبه د پیغمبر په خو کې با خدای د داسې پیزار د تو اجازه ورکړي چې ته داسې پیزار کې ګرځې ته پیغمبر او ته د خنزیر په سرمنه کې قدمونه اخلي پیغمبر و داغي لپاره داسې لباس ورکړي الله پاک باغی د پر داسې لباس غوړه کی چې پیغمبر واغوند یو عام بچی نه پلار نشي برداشت کوله د پیغمبر ته د خپل پیزار کې د خنزیر سرمنه استعمالي ماده خو د مفسر قول دی داغه تعویل دی د قران ترجمه راته وکړه د آیات ماده دې ترجمه وکړه الله وی پیزار وباسا چې پیزار وباسا نو ما ته وی چې نه يهوديان پیزار لازم غړي ځان دي سود لپاره مول عبد الله ابن جبیر هغه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه تراغه د فتح پورز باندې نو پیزار خپل واغستو او ګس طرف ته کې خودو او درکته شکرانه منځ ادا کو د پیغمبر د پیزار نه مستا پیزار پاتې د نبی پاک پیزار نه الله ما زما ټبر زما لوریانی زما زامن زما د پروت محمود الحسن ته قربان کا خدا سے پیزار نو دینه پته ولګی دا چې د عبادت یو روح دی او هغه روح ادب دی مل مولانا سز دا ته چې سکه تا پس ازارها خلق روان دي تا بری ویل چې خدای ما عمره ته بوزي یا الله ما مدینه ته بوزي یا الله ما مکه ته بوزي مړ په ایمان وایا تعالی خدا پکار دی زړګي استرګي لگاو د قدم لار ندا زړګي استرګي لگاو د قدم لار ندا حضور په اخی قدمونه دمر خوار ندا دا خو هغه خوره ده اجي سجده کې د بحری جاز بخته شو پیزار لړکو حاجی محمد امین صاحب غلجو میں سب رحمت اللہ علیہ حج تلارو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد خاص مولانا ڈاکٹر شیرانی شاہ نور اللہ تعالی مرکز ہوا کو بیان کولو محب باندکی منگم ناست اللہ پاک شیخ سے بدی طرف بیان ادب باندے خبر شروع مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ مناستے گوری او شخصیت راران دے آغا سید غلجو میں سب دے مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ
سترګې پټې کړې مراقبې حالات فوراً سترګې کولو شاګرد ته وی و بچیا اے بچیا لار شاه دروازه کې ودرېږه د غلجومې صاحب رحمت الله علیه مسجد نبوي ته راتلنه کېږي ما ویل ډاکټر صاحب رحمت الله علیه ما ویل زه حیران شوما د طالب سره زم روان شم د خپل حال ذکر کړو ځان وامو کوم سوق الله زو سره ویلارم زما مقصد دا چې د غلجومې صاحب نه پیزار عالم ځان سره اونې سما ولې د غلجومې صاحب سره به پیزار وي دا بل طالبم دا مقصد دی چې زه پیزار عالم ای په خدای قسم دی چې منګ رالو د غلجومې صاحب په حور ولاړ دی 2 رکعات نه دي تړلې ګیره باندې اوښکې را روانې دي مونږ خلاص زه ورته حضرت جی ستاسې پیزار کم دی چې زه در سره عالم میں صاحب رحمت اللہ علیہ ورته وی زما پیزار ما غرزولې ولی ورته پټ کې جناب رسول الله نور کوي رشید احمد گنگوہی میں 3 ورځې د مدینې طیبې نه بار بیره دی مرګري ورته وی راځي صاحب خلق لارل تاسې ناست یې زینا ورته وی د دواړو جهانو د سردار کلی ته راغلی ما هغه اجازه نه کوي زه به هغې پورې دلته 3 ورځې نه 3 کاله به تېروما نیم مشوره پاسېدو ورته وی بچیانو راځئ د دواړو جهانو سردار اذن وکړو چې دننه راشه دغه خبره درنو نن ټیپر شاه د نوم سره مفتی صاحب شیخ صاحب زمون قاضي بابا رحمت الله علیه ترجمه کوله دی درویش مسجد کې دا هغه چراغ هغه د چشمه چول به بچ شکایت نه د چشمه داسې کړې د چشمه داسې د پوسټر لګېدل نو پاګې کې لیکلو ها نور ها خبره اخر قاضي صاحب رحمت الله علیه هغه سره تفسیر نو ما اکثر وسره د سلاس کې نیول بار دروازه ته مسره ورو دا قاضي ماته مولا معلم اسې دا سره خطا شو یا نه دا لیکون کې ما ویل څنګه چې وای چې غوټې لیکلې چې مولانا اټم بم بس خبره به ختمه وي دا څه وي دا دومره القاب دا دومره حسین احمد مدني رحمه الله هغه له چا خطر اولګلو وخط کې لیکلو جامع المعقول والمنقول او فضيله الشيخ سيدي واستاذي هغه باندې وته ارس ولیکل ول د تروغجن سړي خط زارو ګورم نو واپس ته خط یو څه چې د جامع المعقول زه چې ته دومره شان خاوند زما مقصد دا دی نن مونږه د دنیا رونق وسیلاړو نو بيدبي ګره یاد ساتي د انسان نه ایمان وړي ګره عوام متاسطم يمتاسلم انتهایی بے ادب جوړ شوی دي تاسو کې زړه ادب نشتا او دا عکس مونږ واغستو دا تصویر مونږ واغستو مونږ پټکی قربان کړ تاسو ټوبې قربان کړې مونږه تسبیح قربان کړې تاسو ذکر قربان کړو مونږه 2 رکعات تحیت المسجد قربان کړل مونږ جمعه ته په سنت طریقه راتلل قربان کړل تاسو د جمعه ټول آداب قربان کړل ګره یاد ساتئ هر یو شیز الله قبلې خو ګره چې چانه به دبي وشو بلعم بن باعورن به دبي وشو سره د تورات د علم الله جهنم ته ورسولو الله ته علم واغستو شیطان د پرشتو په مجلس کې ناستو بے دبی وکړه خدای ته ویل عجیبه غوندې فیصله دی دا په ما باندې هغه چاته سجده کې چې د خټ نه زما د وړاندې تیار شو یعنی د خدای په امر سوکو اعتراض الله ورته ویل اخرج فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين او دغه شیطان دین وزري تپوس شو چې اے شیطانا اے ابلیسا اے زمونږ پلار او لیډرا اے زمونږ مشرا
دی ورته دې کشرانو شیطانانو وویل چې ته خو زمونږ مشر یې زمونږ لیډر یې زمونږ د دې ټولو یو سوال دی په تا باندې چې زمونږ نم په موجوده دور کې انسانانو کې بدرنګ انسان شته شیطان اخوا دی خوا ولیدل ویل دا خبر درنه خوره نشي وی تاسو ته پته شته چې دا کس څوک دی چې زمونږ نم د الله ډېر ناخوښه دی په اوس وخت کې وی دا حاسد انسان دی چې حسد او کینه کوي سره د دې چې منځونه هم کوي تلاوتونه هم کوي روژې هم نیسي حسد کوي شبیر احمد عثماني صاحب لیکلي رحمه الله ویل د دې نه تپوس شو چې علامه یې څه ده موږ به ځکه د حسد تعلق د زړه سره دی موږ به څنګه پیژنو موږ عالم الغیب نه یو شیطان ورته ویلي چې کله دې په خپل مونځ او په روژه او په تلاوت دې تکبر شروع کړي پوه شو چې دا د هغې حاسدار نه یو حاسد دی دا هغه متکبر انسان دی موږ نن مونځ کوو ښودنه ده تلاوت کوو ښودنه ده بېدبي دې اندازې ته راله ما به دا خبره بار بار کوله تاسو مشران حج کوئ عمرې کوئ خو د حج طریقه مو غلطه ده ما مخکې څو جمعې وړاندې یو خبره کړې وه چې رونو زنانه حج ته مه بوځئ چې د 40 کالو نه عمر کم دا خبره ما په څه بنا کړې په دې بنا باندې چې زنانه هلته بېادبي کوي نو په ځای د دې چې ثواب میلو شي ورته هسې نه چې خدای لعنت سره مخامخ نه کړي نو زما یو ډېر محترم ورور مشر جج صاحب هغوی جمعې مانځله کله کله راځي نو هغوی ویل بیان مې واورېدو نو مولوي صاحب د دې خبر لږ وضاحت وکړه چې یعنې دا ښځې به بیخي نه بوځي 40 کال نه عمر کم وي ما ویل جج صاحب ته خو دلته بیان ته جاړې ستا بچي خو دلته بیان ته جاړي چې بیان درشي هغې پورې نه پرېږدي تر څو ورباندې ښه برابر عمل نه یې کړی دا د ستا د بیبي په شان دي بیبي نه ده دا هغه بیبیانې دي چې د دې ځای نه ټیکټاکرۍ جوړېدو دپاره دې ځای نه ځي په باب السلام کې یوې زنانه هغه د چترۍ لاندې ولاړه ده او بل لګی دی هغه نه هغه ټیکټاک ته که څه بلا دی هغه غم ته نه جوړوي من وایو چې دا د عایشې صدیقې کلی دی دا د فاطمې کلی دی دا د زینب بنت جحش کلی دی دا د حفصې کلی دی دې کې به زما خور ټیکټاکري جوړوي زما نوجوان ورور به مدینه طیبه کې